ښځې نو داسې وه چې په یو کور کې یو هلک و او هغه هلک ډېر زیات غوسهناک و. داسې و چې هر ټایم به غوسه کوله، هر ټایم به په کور کې جنګ جګړې کولې، داسې معمولي خبره باندې به هر وخت په کور کې جنګ جګړې جوړولې. خو دا هلک چې کوم و نو دا مور او پلار ته ډېر زیات ګران هم و. یعنې یو سټ ته خو ماشوم غوسهناک و، ډېر زیات غوسه کېدو په کور کې، هر ټایم به جنګ جګړې جوړولې. خو بل طرف ته دا ماشوم چې کوم و نو دا ډېر زیات مور او پلار ته چې کومه دی هغه ډېر زیات ګران و. نو یو ورځ داسې د پلار یې داسې کار وکړو چې پلار یې لاړلو بازار ته او د بازار نه یې ولس میخونه راوړل او دې زوی ته یې ویل چې کله هم تاله غوسه درشي او ډېر زیات غوسه شي او کله ډېر زیات قهر شي نو په دغه وخت کې یو دیوال یې ورته وښودو چې په دې مخامخ دیوال باندې به ته یو میخ لګې. یعنې چې کله ته ډېر زیات غوسه شي او تاله ډېره زیاته غوسه درله او تا په کور کې جنګ جګړه وکړله نو په دغه دوران د دغه نه وروستو ته به یو میخ په دې چنه کې ټاکوې. کله به چې هلک له غوسه ورتلله روزمره همدغه عمل به کولو چې په دیوال کې به یو میخ ټاکوالو او دې هلک له به ډېره زیاته غوسه چې ورله نه بس په دیوال کې به یو میخ ټاکوالو، ځکه چې دغه ورته پلار ویلي چې کله ته ډېر زیات غوسه کېږي نو ته به یو میخ په دیوال کې چې کوم دی هغه به ټاکوې. په اوله ورځ باندې دې هلک چې کوم دی 15 میخونه په دغه چانه کې چې کوم دی هغه ووهل. مطلب دا چې دا هلک په دغه ورځ باندې 15 پیرې قار شو په کور کې، یعنې غوسه ولورله او په دغه 15 پیرې چې کوم دی دا په دغه خپل کور کې چې کوم دی قار شو. داسې چې کوم یوه هفته وشوله نو هلک ډېر زیات ستړی شو، ځکه چې روزانه غوسه کوله او بیا روزانه دغه میخونه په چنه کې ټک وهل نو دا د هلک ته ډېره زیاته ګرانه پرېوتله. نو دا هلک ډېر زیات ستړی شو. نو بله ورځ یې پلار ته وویل چې بابا جانه زه دا غوسه چې کوم ده دا نوره پرېږدمه، بس دا غوسه چې کوم دی دا نوره نه کومه. هلک ته پته ولګېدله چې زه روزانه غوسه کول او بیا په چنه کې میخونه ټاکوال دا خو ډېر ګران کار دی، نو بس راشه دې نه ښه ده چې غوسه پرېږدمه، نوره به غوسه نه کومه. نو پلار ته یې ویل چې زه به د نن نه پس چې کوم دی دا غوسه ده دا به پرېږدمه. پلار یې ورته ویل چې بس ټیک شوله، ښه خبره ده چې ته د نن نه پس خپله دغه غوسه پرېږدي. خو پلار یې ورته په دې کې یو بل شرط کېښودو چې کله هم تاله غوسه درشي اوس د دې نه پس په دې دوران کې تا خپله غوسه کنټرول کړله، یعنې غوسه درله غوسه دې کنټرول کړله، په غوسه دې قابو موندله نو یو میخ پر دې چنې نه راوباسي. نو هلک چې کوم بیا هم ډېر زیات پریشانه شو چې دا اوس څه دي، اوسه پورې میخونه په چنه کې ټک وهل، اوس چې غوسه راځي غوسه کنټرولومه نو یو میخ په د چنې نه واپس وباسمه. نو هلک داسې کار وکړو چې ډېر زر یې د دیوال نه دغه میخونه چې کوم دي دغه یې راویستل. چې کله دا میخونه مکمل ختم کړو، مکمل یې دغه چنې نه راویستل، نو پلار یې ورته ویل چې بچیه دلته راشه او پلار یې دغه ماشوم چې کوم دی دا د چنې ته مخامخ ودرولو او ورته ویل چې بچیا ستا غوسه خو ختمه شوله، یعنې تا غوسه وکړله او ستا غوسه د یو ټیمه پورې وه ستا غوسه ختمه شوله، مګر دا دیوال چې کوم دی دا هم هغه شانتې سورې او داغدار پاتې شو. یعنې په دغه میخونه چې کوم ټکوالي شوي وو د دې هغه سوري او دې چې کوم واپس د راویستل او دې دغه داغونه چې کوم پاتې شو په دغه چنه باندې نو دغه داغونه چې کوم دي دغه پاتې شو، دغه اوس نشي ورانېدلی. د قصې مطلب هم دغه و چې د چا زړه هم چې کوم دی هغه هم کله هم مه ازاروئ. که د چا زړه مزار کو بیا ته بخښنه هم وغواړي نو د هغه زړه چې کوم دی په هغه په زړه کې به هغه غوسه چې تاسو کومه کړې وي د هغه چې کوم زړه مزار کړی وي هغه خو به تاسو ته معافي وکړي، خو د هغه د زړه نه به دغه کله هم ونه وځي. لکه څنګه چې دغه هلک ته د خپل پلار وویل چې ته په دې چنه باندې میخونه وهه، نو هغه مطلب د دغه چنې باندې میخونه وهل دغه چې کله د هلک غوسه کوله د غوسې په حالت کې به د میخونه او بیا چې کله د په غوسه باندې کنټرول پیدا کو او واپس یې دغه میخونه راایستل نو دغه میخونو په دغه چنه باندې چې کوم دی هغه داغونه هغه سوري چې کوم دی هغه په دغه چنه باندې چې کوم دی هغه پاتې شو. نو کوشش کوئ چې د چا زړه هم مه ازاروئ، په خپله غوسه باندې کنټرول ساتئ.
غوسه داسې وي چې د لږ ټایمه پورې وي، د یو وخته پورې وي، په یو شیز باندې انسان له غوسه ورشي، دغه ټایم غوسه خو به وکړي، خو دغه غوسې نه چې بیا جوړ شوی خفګان وي، نو دغه خفګان چې کوم دی دغه بیا تر عمره پورې وي. او په غوسه کې داسې الفاظ هم مه ادا کوئ. زیاتر خلک داسې وي چې هغه په غوسه کې داسې الفاظ ادا کړي چې د هغه باندې هغه بل انسان ته دومره دوک او دومره درد ورسي چې هغه کله هم د هغې ماپۍ ته هم چې کوم دی هغه انسان چې کوم دی هغه نه جوړېږي. که چا در سره خیر غوسه درته وکړه، چا در سره زیاتې وکړو، نو ته ورسره لږ شانتې ناکام وکړه. او درد چې کوم دی د هیڅ چاته مه ورسوئ. د غوسې په وخت کې چې کوم دی یو فیصله هم مه کوئ، ځکه چې ته که د غوسې په وخت کې دا فیصله وکړي او وروسته به ته په دغه باندې پښیمانه یې، نو د وروسته بیا کله هم دغه فیصله واپس هغه نه بدلیږي. زیاتر زموږ په کورونو کې چې کوم والدین دي هغه خپلو بچو ته خارېږي، هغه خپلو بچو ته چې کوم دی هغه غوسه کوي او د غوسې هغه یا سکول ته نه ځي، مدرسې ته نه ځي، نو د دغه چې کوم دی علاج دغه غوسه نه ده. که دغه په ځای باندې تاسو د ماشوم لږ په نرمۍ باندې پوه کړئ او لږ په نرم لهجه باندې پوه کړئ، نو دغه ماشوم به په رضا باندې سکول ته لاړ شي، دغه ماشوم به په رضا باندې مدرسې ته لاړ شي. خو دې په ځای کې تاسو ته غوسه وکړئ یا د غوسې په حالت کې تاسو هغې ته قهر شئ، نو دغه ماشوم زیاتر ماشومان به داسې وي چې هغه د کورونو نه وتښتي، کور پرېږدي، هغه سبق هم ورسره پرېږدي. نو کوشش کوئ چې غوسه مه کوئ.